نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما رعوها حق رعايتها. عزتمن و محترم مسلمانان ورونو طلباء کرامو، علم چې دی نو دا په درې قسمه دی. یو علم الروایت، دویم علم الدرایت او دریم علم الرعایت. علم الروایت دی ته وایي چې یو سړی کتاب کې یو خبره یو علمي نکته مطالعه کی وی ګوري او هغه بیا را نقل کی او دی ته حکمت مستعاره هم وایي. د دې اثر وی خو لږ کم وي او اکثر خطبا او مقررین دا کار کوي. دویم علم الدرایت ته چې چاله الله تعالی ذهانت ورکړي وي هغه قرآن او حدیث باندې پوه شي، تفقه طرف ته لاړ شي او د لیتفقهوا فی الدین مصداق شي، نو د دې اثر هم وي چې دا بیان کړی شي. خو دریم قسم علم دی علم الرعایت، چې سړی قرآن او حدیث ووایي او بیا دا قرآن او حدیث قرآن او سنت د ده په بدن کې ښکاري، دی بیا هغه قرآن او حدیث او د هغې احکامات او علم موقع په موقع استعمالوي. که دی یو مجلس کې وي نو په ده د علم اثر ښکاري، که دی کور کې وي نو اثر پې ښکاري، که دی بهر وي نو اثر پې ښکاري، که دی عبادت کوي نو هغه اثر پې ښکاري، که دی خوراک کوي، که دی خبرې کوي، که د چا سره اختلاف راغی، که دی مناظره کوي او که دی په چا باندې رد کوي. خو لنډه خبره ده چې په هره موقع باندې په ده کې د علم هغه اثرات وي، نو دا یو ډېر مؤثر علم دی، دا په خلکو باندې اثر کوي او دا یو عظیم دعوت دی. د دې دوه علمونو سره چې علم الروایت ته چې مونږ تاسو روایات نقل کوو او علم الدرایت ته چې هغه تفقه حاصلو په قرآن او په سنت کې او په دین اسلام کې، نو دې سره د علم الرعایت انتهایی ضروری دی. نسوارو په باره کې الله تعالی فرمایي فما رعوها حق رعایتها، چې دوی د رهبانیت رعایت ونه کو، الله تعالی هغوی ته په رعایت نه کولو باندې زورونه ورکوي. او حدیث کې مرادي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کونوا للعلم رعاتا ولا تکونوا له رواتا، تاسو د علم ساتون کې شی په عمل باندې او صرف د دې روایت مه کوئ چې صرف روایتو پورې ځان محدود کې په دې عمل پکار دی. او همت الصفحاء الروایه و همت العلماء الدرایه. الله تعالی دې مونږ ته د روایاتو سره او د روایاتو د نقل سره سره او د تفقه فی الدین سره سره په علم باندې عمل کول نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.